علماء کرام د دې په ابتدا کې هغه بیانوي. اوس هغه پنځه خبرې چې کومې مونږ په هر یو صورت کې بیانول غواړو، نو په دې کې اول نمبر خبره هغه ربط دی. نو د سورة الفاتحې د مخکنی صورت سره ربط ته ضرورت نشته، ځکه دې نه مخکې بل صورت نشته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. زما ډیرو محترمو قدرمن سامعین او اوریدونکو ورونو، موږ د قرآن عظیم الشان اصول بیان کړل. نن دې درس کې به موږ د قرآن عظیم الشان د سورتونو د خلاصې ابتدا کوو. د رمضان مبارک میاشت ته چې موږ او تاسو څومره ملګري د قرآن عظیم الشان تلاوت کولی شي، هغه دې کوي که نشي کولی، او یا یې د قرآن عظیم الشان تلاوت نه وي زده کړی په ناظره باندې او دغه شانتې میډیا استعمالي، نو د هغې دپاره دیني پروګرامات دي، علماء کرام مسایل بیانوي یا بیانات کوي. نو په دغه بنیاد باندې موږ د قرآن عظیم الشان دا خلاصه د هر یو صورت شروع کړه. زمونږ ترتیب به دا چې په هر یو صورت کې به موږ پنځه خبرې عام ته ور ذکر کوو، دې دپاره چې په صورت باندې دا خاطب او دا انسان او دا طالب علم پوه شي. اول به موږ په دې کې ربط د قرآن عظیم الشان بیانو، د دې مذکوره صورت د مخکنی صورت سره، او دویم نمبر باندې به موږ مقصد او دعوه د صورت بیانو چې د دې صورت مقصد او دعوه څه ده، او دریم نمبر باندې موږ خلاصه او تقسیم د صورت بیانو چې دا صورت په څو حصو کې تقسیم دی، او څلورم نمبر به موږ امتیازات د دې صورت بیانو چې دا صورت د نورو صورتونو نه په څه شیز باندې ممتاز کیږي او جدا کیږي، او پنځم نمبر خبره په دغه صورت کې به موږ اسماء حسنا او صفات پیریه د الله تعالی بیانو. د سورة الفاتحې د قرآن عظیم الشان په صورتونو کې اول نمبر صورت دی. دا صورت مکی دی، په ترتیب مصحفی کې اول نمبر دی، او په ترتیب نزولی کې دا پنځم نمبر دی، او دا نازل شوی دی وروستو د سورة المدثر نه او مخکې د سورة لهب نه. په دې صورت کې یو رکوع ده، او په دې کې 7 آیاتونه دي، 27 په دې کې کلمات دي، او 140 په دې کې حروف دي. د سورة الفاتحې مشهور نوم سورة الفاتحه دی، او د هغې وجه علماء کرام دا بیانوي چې دې باندې د قرآن عظیم الشان افتتاح او ابتدا کیږي. دویم نوم د سورة الفاتحې سورة الصلاة دی. دریم نوم د سورة الفاتحې سورة الحمد. څلورم نوم د سورة الفاتحې سورة الکافیه دی. پنځم نوم د سورة الفاتحې هغه سورة الوافیه دی، او دارنګې دې ته سورة الکنز هم وایي، دې ته سورة اساس القرآن هم وایي، سورة تعلیم المسأله هم ورته وایي، او سورة الشکر ورته هم وایي. خلاصه دا چې د سورة الفاتحې ګڼ شمیر نومونه دي، علماء کرام د دې په ابتدا کې هغه بیانوي. اوس هغه پنځه خبرې چې کومې مونږ په هر یو صورت کې بیانول غواړو، نو په دې کې اول نمبر خبره هغه ربط دی. نو د سورة الفاتحې د مخکنی صورت سره ربط ته ضرورت نشته، ځکه دې نه مخکې بل صورت نشته، دا اولنی صورت دی، نو د دې ما قبل سره ربط ته حاجت نشته.
او دویم نمبر خبره دعوا د صورت هغه اثبات التوحید دی. په دې کې د الله رب العزت وحدانیت ثابتېږي. الله فرمایي الحمدلله ټول صفتونه د خدایتوب ثابت دي خاص الله لرا. دې کې وحدانیت د الله تعالی ثابتېږي. درېمه خبره خلاصه او تقسیم د صورت. نو دا سورة الفاتحه منقسم دا په دریو حصو باندې، یعنی د سورة الفاتحه درې حصې دي. اوله حصہ د لومبي آیات نه تر درېم آیات پورې، په دې کې صرف حقوق الله بیانېږي. او دویمه حصہ څلورم آیات کې الله رب العزت حقوق الله او حقوق العباد دواړه بیانې، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دریمه حصہ باقی آیاتونو کې الله رب العزت حقوق العباد ذکر کوي. او په دې صورت کې د سره سره تعلیم الدعا ورکوي چې ته دعا د الله تعالی نه غواړې، د هدایت دعا به غواړې. او د دعا طریقه بیانې. اول به د الله تعالی حمد بیان کی چې حمد و ثنا بیان کې عبادت د الله تعالی کې، نو د الله نه وروسته دعا غواړي. او بیا په دغه صورت کې الله رب العزت درې فرقې بیانې، یا اجمالاً چې اول نمبر پاغي کې منعم علیهم دي، هغه انسانان چې پاغي باندې الله تعالی انعام کړی دی. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین صراط الذین انعمت علیهم. دغه تفسیر قرآن عظیم شان په خپل باندې کوي. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. او درېمه ډله مغضوب علیهم دي، هغه خلک چې په هغې باندې د الله تعالی غضب شوی. او درېمه ډله هغه ضالین دي، ګمراهان. څلورمه خبره امتیاز د دې صورت هغه دا دی چې دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په ذکر د ټول قرآن سره، یعنی د ټول قرآن عظیم الشان چې کوم څلور حصې دي هغه په دې کې ذکر شوي دي. اثبات التوحید، اثبات الرسالت، اثبات القیامت، صداقت القرآن. نو په دې سورة الفاتحه کې اجمالاً دا څلور واړه مهمې حصې د قرآن عظیم الشان بیان شوي دي. نو په دې وجه باندې دې ته امتیاز حاصل دی. په اول او دویم او څلورم آیات کې الله رب العزت اثبات التوحید کوي. په درېم آیات کې اثبات القیامت دی. او باقی آیاتونو کې اشارتاً الله رب العزت اثبات الرسالت او صداقت القرآن ذکر کوي. او پنځم نمبر خبره اسماء حسنا د قرآن عظیم الشان. پنځم نمبر خبره اسماء حسنا د الله تعالی په دې صورت کې څو دي؟ نو په دې کې اسماء حسنا ذکر شوي دي. اول نمبر الله دی، دویم نمبر رب دی، او دریم نمبر رحمان، او څلورم نمبر رحیم، او پنځم نمبر باندې مالک یوم الدین. دا د سورة الفاتحه خلاصه شوه چې ما او تاسو واورېدله. الله رب العزت موږ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او د قرآن عظیم الشان فهم او پوهه دی الله تعالی موږ او تاسو ته راکړي. والسلام.